أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو ناظرینو د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به. عزتمندو نن به زه تاسو ته د سورت یاسین فضایل د حدیث مبارک په رڼا کې چې کوم دی بیانوم. عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه فرمایي چې ماته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا ارشاد مبارک را رسیدلی دی. چا چې سورت یاسین د ورځې په شروع کې ولوستو د هغه د ټولې ورځې حاجتونه به پوره شي. یعنې په ډیرو حدیثونو کې د سورت یاسین ډیر زیات فضایل راغلي دي. یو روایت کې راغلي دي چې د هر څیز دپاره یو زړه وي. د قرآن شریف زړه سورت یاسین دی. څوک چې سورت یاسین لولي الله جل شانو هغه ته د 10 قرآن مجیدونو ثواب لیکي. بل روایت کې راغلي دي چې الله جل شانه سورت طه او سورت یاسین د اسمان او ځمکې پیدا کولو نه 1000 کاله وړاندې ولوستل. کله چې فرشتو واورېدل نو ویې ویل چې خوشحالي ده د هغې امت دپاره په چا چې به دا قرآن پاک نازلیږي، او خوشحالي ده د هغو زړونو دپاره څوک چې به دا اوچتوي یعنې یادوي به یې، او خوشحالي ده د هغې جبو دپاره څوک چې به په دې تلاوت کوي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی، مفهوم یې داسې دی چې څوک سورت یاسین خالص د الله تعالی د رضا دپاره ولولي د هغه ړومبني ټول ګناهونه معاف کیږي. پس دا سورت دی په خپلو مړو باندې لولئ. بل روایت کې راغلی دی، مفهوم دی چې د سورت یاسین نوم په تورات کې منعمه دی چې خپل لوستونکي دپاره د دنیا او د آخرت په ښېګړو شامل دی، او د دنیا او د آخرت مصیبت لرې کوي او د آخرت یره لرې کوي. د دې سورت نوم رافعه خافظه هم دی، یعنې د مؤمنانو مرتبې اوچتوونکې او د کافرانو درجې ښکته کوونکې دی. بل روایت کې راغلی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زما زړه غواړي چې سورت یاسین زما د هر امتی په زړه کې وي. بل روایت کې دی چې سورت یاسین هر شپه ولوستو بیا مړ شو نو شهید مړ شو. بل روایت کې راغلی دی چې څوک سورت یاسین لولي د هغه بخښنه کیږي، او چې څوک یې د لوږې په حالت کې ولولي موړ به شي. د چا نه چې لاره ورکه شوې وي او ولولي لاره به بیا مومي. چا نه چې ځناور ورک شوی وي او ولولي بیا به یې مومي. او چې څوک یې په داسې حال کې ولولي چې د خوراک د کمیدو یره وي نو هغه خوراک به کافي شي. او چې څه داسې کس یې ولولي چې د هغه ځنکدن وي نو په هغه به د ځنکدن سخت اسانه شي. او چې داسې زنانه سره یې ولولي چې د ماشوم پیدا کېدو کې ورته تکلیف وي نو ماشوم به یې په اسانه پیدا شي. مقری رحمت الله علیه فرمایي چې کله د بادشاه یا د دشمن یره وي او د هغې دپاره سورت یاسین ولولي نو هغه یره به یې لاړه شي. بل روایت کې راځي چې سورت یاسین او سورت والصافات د جمعې په ورځ ولوستل بیا یې د الله تعالی نه دعا وکړه نو دعا یې قبلیږي. عزتمندو اخر کې تاسو ته یو عاجزانه گزارش کوم، که چېرې تاسو زموږ د وظایف چینل باندې نوی یې نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم پرس کړئ د پاره دی چې تاسو ته زموږ هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن ملاویږي. او زموږ دا ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو، رشتہ دارانو او عزیزانو سره ضرور شیر کړئ. او اخر کې کمنټ سیکشن ته لاړ شئ او خپل قیمتي رای باره کې موږ سره چې کوم دی ضرور اظهار چې کوم دی وفرمایئ. واخر دعوانا